بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه يم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ خپل ډیجیټل. ګرانو کتونکو د تانه میچنی ګیټ په حدودو کې ابراهیم نومیزوان چا وجلیو په پټو کې وجلیو. دریو غنټو کې دنه پولیس کې سټریس کړی دی، ملزمانو تر صحیح شوی دا، ملزمان هم پکې گرفتار کړی دي. د تانه میچنی ګیټ اس ایچ او پیرمن شاه خان سوینا دا چې دی ولی وجلی دی او بیا دی چا وجلی دی، د ګناه سوا د څه خطا وا چې دی او وجلو د درې بچي هم. ګرانو کتونکو دغه ټول ریپورت مونږ سره په خپل ډیجیټل باندې وګورئ. برمن شاه خان، اول خو زه درته مبارکي در کوم چې د 400 تاسو پوسټینګ په خبر پولیس ته شوی دی. اول راته دا وایي چې تاسو په 400 او په خبر پولیسینګ کې څه بدلون ګورئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. موږ غواړو تاسو شکرګزار یم چې تاسو خپل قیمتي وخت موږ له راکړه. زه په چارده کې چې کوم دی مختلفو تاڼو کې سټو پاتې یم، په مردان کې پاتې یم. او دلته چې زما پوسټینګ وشو نو دلته زما مخکې ته نوکري نه وه کړې. یو ماحول چې کوم دی د کرایم ریشو چې کوم ده دا ډېره زیاته ده او مایګریټډ خلک پکې زیات دي. نو د دې ځای کې چې کوم دی نو پولیسینګ لږ ګران دی، دا 400 په نسبت یا د مردان په نسبت د ثوابه په نسبت باندې. نو دلته کې پولیسینګ او پولیس کرایم کنټرول کول لږ مشکل دی. دا راته وایي چې دا کم کیس چې تاسو ټریس کړی دی، مقتول ابراهیم د او وجلې شو په پټو کې، بیا دغه ملزمان هم په دریو غنټو کې دنه تاسو گرفتار کړه. دا څنګه واقعیا را پیښه شوی، ملزمان څنګه گرفتار شو؟ دا 9 بجې سهار چې کوم دی نو موږ ته اطلاع میلو شوه چې په اخون بابا قبرستان کې یو سړی قتل شو چې کوم دی نو پروت دی. موږ سپاټ ته لاړو، هلته کې موږ دا سپاټ چې کوم دی نو هغه مو چک کړ. بیا دې کې چې کوم دی نو د هغه پهچان شو د ابراهیم د نوم چې دا د پټوار کلي دی. په دې دوران کې د ورور هم راغه په اطلاع باندې. هغه ریپورټ وکړو چې بهې لکه زما د ورور نامعلوم موټر سایکل سوارو چې کوم دی دا وژلي دي. 2 کسان په موټر سایکل باندې راغه او دی ووژله. په دغه چې دی نه موږ ریپورټ کله کمپلیټ کړ نو د سره چې کوم دی نو بیا یو کس راغه صلاح الدین غرپي بابو چې هغه د مقتول اوخي او په مقتول باندې خور واده وه. نو هغه نه موږ یو سوال وکړو چې تاسې او زه اوخې ما نو هغه یو خبره د خولې نه داسې وته چې یاره د په دې ښځې باندې لږ تشدد مشدد کو زما په دې خور به تشدد کولو نشه یي وو. نو موږ ته خبره داسې دغونده ښکاره شوه په شک کې. نو ما هغه باندې بیا کراس کوېسچن شروع کړه چې بهی مزید کراس کوېسچن مې ترې وکړه. نو هغه ما له څه تسلي بخشه جواب رانه کړ. بیا هغه موږ ډېر باریکبیني سره واورېده. هغه بیا آخر کې دا انکشاف وکړو چې او دا زما 2 زامن دي، کامران او وهاب. هغې چې کوم دی سحر مونږ په کور کې موجود وو چې د مقتولو کال وکړو، دم کنځل وینا وکړه او زمونږ خور چې کوم دی نو هغه یې کال وکړو چې یاره په ما باندې تشدد کړی او ډېر زیات یې زه والیم. دا خبره زما د بچو واورېده، کامران او وهاب واورېده او دوی موټرسایکل واچو تماچې ځان سره واغشتې. باقي زه بیا خبر نه شوم چې څه چلو شو. مونږ بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو د ده د بچو معلومات وکړو، په ده باندې میله وکړو او بیا هغه هم ارسټ و چې کله ارسټ نو هغه بیا چې کوم دی نو مزید چې کوم دی د خپل جرم تصدیق وکړو او وکړه چې او دا مونږ ته ترو ټلیفون وکړو چې په ما تشدد کړی زه یې والیم، دا نشي وو آیس پیس کړه او مونږ لاړو تماشې مې واخیستې او دین د قبرستان کې وویشته. او د دې نه مخکې چې کوم دی زمونږ کور ته راغلی وو، د هوایي فایرینګ وکړو د هغې د وجې چې کوم دی نو زما میا چې کوم وه چې کوم د دې مقتولو خواښې وه هغه چې کوم دی د هغې د وجې ورته هارټ اټیک شوی و چې ده فایر وکړو هوایي او هغه چې کوم دی نو دغه شوه نو د هغې د وجې هارټ اټیک ورته شوی نو هغه هم یو غوسه وه هغه وخت کې نو هغې راغه او دا اقدام یې درسره وکړو. د ابراهیم چې کوم مقتول دی د څو بچي دي؟ د 3 بچي دي او تقریبا 6 سال او 7 سال والي. نو دا کوروالا چې کوم دي سره د دې جنگ جګړې کېدې، جنگ جګړې هم کېږي، په هر کور کې دغه حالات دي، جنگ هم کېږي، جګړه هم کېږي. نو د دې کور والم پکې دا میشن کې دا پکې وه چې لکه مطلب دی دا کم ټیم دی ورغلي دي او دی ویشتو نو دې سره د کور خور سره داسې د رونو سره رابطه وه چې موږ به داسې کار کوو دی د لولو. دی خو ورېرونه وه د دې ښځې، خو به هر حال دا تفتیش چې کوم دی دا مقدمه دا زیر تفتیش ده
دا به فردر انویسټیګیشن کیږي چې دې پکې څه رول یې څه دغه په کردار پکې وي دا باقاعده بیا چارج کیږي دې کې او د دې چې کوم دی موږ په ټول انګلز باندې تفتیش کوو. وجه سوا چې دی وجلې دی صرف هم دا جنگ جګړه وه کنه داسې منځ کې بل څه خبره شته؟ صرف دغه جنگ جګړه خبرې وه چې موږ ته اوس کوم په منظر باندې راغلی چې بی دا تشدد چې په ترو باندې تشدد کړو چې دا د ضرور هم دا تسلیم کړه د مختو چې او د به ایس کله نو د دې وایي چې کم دی نو د به په دې بچو باندې تشدد کولو د دې کور ته به بار بار تلو ته یو ځل فایر نیم کړو دا وایي. مهربان شاه خان دا راته ووایه چې یو سړی نشه کوي نو داغه کار بیا څه دی چې داغه به د دې علاج کیږي او کنه داغه بیا وجل پکار دی او داسې وجل پکار دی چې هغه بال بچیدار دی بچی دی کوروالای ده نو داسې ټیک کاری کړی دی. نه بالکل دا غیر قانوني کار دی چې به کم سړی د آیس دغې لکه دا یو قسمه بیماری ده دی به چې کم دی نو پکارو چې د هسپتال ته بوتلې وي نو کړه خو مونږ چې کله سانه اورې د سانه انټاروګیشن کې د مهله راغنو بیا دوه ځل چې کم دی هسپتال کې داخل کړی او بیا سلو پنځه میاشتې د تېرې کړو د هغې باوجود بیا راغلو ته بیا دا نشه شروع کړو. نو ته به هېڅ څه کار روزګار نه کولو مقتول ابراهیم؟ مقتول ابراهیم چې کم دی نو د ده د ورور وینا دا ده چې بهی زه د لوډ انلوډ کار کوم ټرکونه ته شوم او دی چې کم دی نو راشي او زما چې کم دی پیسې مېسې واخلي مخکې هم د لوډ انلوډ کار کولو چونکې بیا چې کم دی نشه شروع کړه نو بیا به چې کم دی هغوی د نشې نه به چې کم دی لپاره ما د پیسې اخیستې او دا به چې کم دی نو دا به ما ساتله دا خرچه به له ما ورکوله. دې نه مخکې یو کیس مونږ هغې کې رپورټ جوړ کړی و چې تا نه حیات آباد په حدودو کې پلار یې په اودو باندې ویشتی و په اودو یې ځکه ویشتی و چې هغه به هم دا ګناه وه چې هغه به هم نشه یې کوله نو خپل اولاد راپاسېدو چې کوم هغه لوی کړی و پرورش تعلیم هغه د میټریک فرست ایئر سټوډنټ و خپل پلار یې وجلی و دلته کې خو هم دا خلک د کور خلک راپاسېدل او دا سړی یې وجلی دی نو هغه خلکو ته چې کم کور کې نشهیي دي نشې کوي نو د هغې علاج پکار دی او که نه بیا هغې ویشتل پکار دي داسې د لارې کار دی کړی څه میسج به ورکول غواړي هغه عوامو ته؟ نو دا خو د خدای په نسبت باندې او د ټول چې کم دی د اسلام په نسبت باندې د قانون به دا چې کم دی یو غیر دغه فایل دی چې به یو سړی انسان ته قتل کولی نه شي دی به چې کم دی دی به تر حراس ته راولي دله به علاج کې او بل لا دی چې د ده به اصلاح کې نو دا ټول خبرې سر راځي خو زموږ چې کم دی نو بس پښتانه دی راشي شارټکټ چې کم دی استعمال کی او بیا دغه تور تنبو شاته شي یو لاړ شي هغه په مرګ باندې روک شي بل تور تنبو شاته شي بیا په خپل ارث باندې افسوس کوي نو دې نه مخکې چې بیا ته افسوس کوي او په جیل کې پروت او افسوس کوي نو لږ سوچ وکړه چې به دې سړي علاج پکار دی که د قتل کول پکار دی. مهربان شاه خان بقول ستاسو څنګه چې تاسو یې د 400 په نسبت په خبر کې کرایم زیات دی نو هغه حواله سره روکتام خو پولیس هم لګیا دي شروع کړي دي نو دې کې خود سود خورو خلاف قبضه مافیا خلاف اوس د نشاور چې کم شي زونه دي منشياتو خلاف هم کې ریک ډاون شروع شوی دی نو دې کې خو هم تاسو سره کاروایانې کړي کنه؟ بالکل مونږ چې کب دی جسانا بتخوز دی آیس ډیلر دی او دنه چې کم دینه قبضه مافیا ده د دې خلاف چې کم دینه مونږ برپور چې کم دینه کاروایانې کړې دي هغه په دې سوشل میډیا باندې په دې میډیا باندې او د تاسو په دا باندې کم دي دا هم شته په ریکارډ باندې موجود چې مونږ سانه کاروای ټول نه ټول عوام خبر دي او ان شاء الله دا کاروایانې به برقرار دي. دا راته ووایه چې ما خو هم وکتل تاسو ته متاثره خلک ناست دي درخواستونه کمپلینټ تاسو ته ډېر زیات کیږي رش در باندې ډېر زیات وي نو متاثره خلکو زیاتتر د مسلې د خلکو څه بابت کې ډېر راځي چې تاسو یې اورئ او حل کوئ هم لګیا یې؟ بالکل دا خو زمونږ د افسر بالا چې کم دین یو ویژن دی چې به کم دغه راځي فریادیان راځي یا د درخواست کنندگان راځي دا تاسو تسلی سره اورئ او د دې وجې مونږ دا تسلی سره وو چې دې لاړ شي بغیر چې خپلو کې وران نشي دا چې مونږ کوم د دې کومه مسله ده چې دا مونږ دلته کې پخه دغه سره چې کم دی دا حل کړو چې دا کرایم کنټرول شي او بل دا چې زیاتره مسلې دلته چې ځان ریلیټډ دي خاص کر زه به د میشنیږي خبرې وکړم چې د دې سره راغیم نو دلته زیاتره د ټاونشیپو کې چې کم دی نو مختلفو چې کم دی مسلې دي یو پلاټ چې کم دی نو څو کسانو باندې خرڅ شوي دا مسلې پکې ډېر زیات چې کم دی نو راځي او دلته کې چې کم دی نو مایګریټډ خلک دي نو د هغې زیاتې مسلې چې کم دی نو جوړې کړي. افسر بالا خو تاسو ته دا هم ویلي دي چې کم خلک فحش پهلاوي ډانس پالټۍ والا شو فحش پهله په ویډیو په ذریعہ او یو هم داسې رنګین ماحول او چېرته چاپه دې غورځولې ده په رنګین ماحول باندې داسې خلکو ګرفتاري دې کړې ده؟ بالکل مونږ د دې خلاف چې کم دی انفارمیشن الو او چې کله انفارمیشن راځي نو مونږ به انشاءالله دې خلاف بھرپور کاروایی کوو او مونږ اوده نه یو ویښ یو
ان شاء الله چې کم دی نو دا زمونږ بس پریورټي چې کم دی دا مونږ کوو. جی بالکل تاسو د اس ایچ او میچنی ګیټ بیرمن شاه خان خبري واورېدې د پیښور او د 400 بدلون خواغه دا غوري چې د اغازه او د دې فرق دار چې دلته جرایم پیشه خلک زیات دي جرمونه زیات کیږي خو دی و چې مونږ ود نه یو مونږ ویخیو کاروایی به مونږ کو د متاثر خلکو هم فریاد دی اوري او فوري په عمل کوي داغي جوړه کوي داغي مسله مسائل چې کم دی غور سره اوري او خلکو سره هم تعاون کوي د مقتول ابراهیم ملزمانی گرفتار کړي دي په 3 غنټو کې دنه د انعام حقدار دي پر منشا یو قابل او تکړه افسر دي الله دیو کی چې مخکیم دی الله نورم کامیابیانی ورکی کینو کتونکو را روان پروګرام پوري اجازت غواړم د خپل ځان ډیر خیال ساتي مونږ په خصوصي دعاګانو کې یاد ساتي د الله پامان.